ایما عزیزانو د معراج واقعہ شروع ہوا. نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سرا پا اوم آسمان کی ملاقات اکا او پا اوم آسمان کی بیت المعمور دے او اغیت ابراہیم علیہ السلام تکیا و خلوا. بیت المعمور پا اوم آسمان کی کعبہ مبارکتا والبیت المعمور پا سورة الطور کی اللہ فرمائی ودا پا دنیا چی کم کعبہ مبارکہ دا ددی پا سیدائے باندی پا اوم آسمان کی کعبہ مبارکہ دا کچری دا اوم آسمان نا اگا کعبہ مبارکہ مثلاً بالفرض کے را پریوزی چھت ڈائریکٹ بھائی پدے کعبہ مبارکی باندی را پریوزی. ابراہیم علیہ السلام آغیت تکیا و حلیدہ او داغینا او یا زر ملائک دورز تواف کی تواف اوو چکرو توئی فرمائی وی کم ملائک دغاو یا ذرا ملائک چکل تواف اوکی تر قیامت پوری بیاد دغو ملائکو لمبر نرازی چی دویم کرتی تواف اوکی او دغا تواف دا آدم علیہ السلام نشروع شوئے دے زکر نبی علیہ السلام فرمائی ویزا چکل اسمانونو تلانم نو پا آسمان کی چی ما او قتل نو آسمان چغیدلو لکا کٹ کے چیز دیر کسان کینی او دا او چغیگی وی دغا سی آسمان چغیدو او ولائق دادا چی دا آسمان او چغیگی. صحابہ و تارز قدالا پیغمبر اولی وی پا آسمانونو کے دولیشتی عمر خالی زینشتے لیکن پا ہر زی کی ملائک دا اللہ عبادت کی. مخلوقا ما و تا دا اللہ رب العزت چی مونگا عبادت کو اللہ تا اس پیدا نشتے دے لیکن دا عبادت زما استا خائستے زما استا خوشحالی دا. ابراہیم علیہ السلام نباد نبی علیہ السلام او جبرائیل علیہ السلام برا اسمان نا صدرت المنتہا تا روانش صدرت المنتہا تا چورا سید جبرائیل علیہ السلام ادرید او تارس کی دا اللہ حبیبہ بس لور محکمات اجازت نشتا او پخپل روان شا. نبی علیہ السلام روانش او عرش تا ارسیدہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویدہ اللہ رب العزت او دا نبی علیہ السلام پخپلو کی عام نو کلچ دیدار اوشا دا اللہ رب العزت او دا نبی علیہ السلام نو اللہ رب العزت و تفرمائی مفہوم مبارک دا سے دے چی کل سوک چال ازی خپل محبوب لزی ناغست تو خپوڑی سو گلدست دا گولنوڑی اے زما حبیبتا مال سروڑی. نبی علیہ السلام و ترس کی یا ربی کریمہ التحیات للہ والصلوات والطیبات
یا اللہ ټول التحیات ټول قولی عبادتنا لله خاص تعالی ردی والصلوات والطیبات بدنی عبادتنا و مالی عبادتنا یا اللہ تعالی ردی تعالی میں یا اللہ دا تحفه راوړې ده. نو کله چې یو محبوب کس خپل ته تحفه ویسی نو چې واپس سړی راځي نو غلم هغه خپل محبوب تحفه ورکوي. نو الله رب العزت ورته فرمایي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، پتا باندې د سلامتیاوي او برکتونه دوي اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے زما بندا مام تعالی تحفه درکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په عرش باندې د اوو اسمانونه برا د امت غم دی ورسره. مسلمان ما و تاسره د پیغمبر د سنت غم نشتا. نو نبی علیہ السلام و تسارس کئی یا رب کریما مال خود برکتنا ہر صد مال را کرا خو السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ستا پنیکو بندگانانو باندی دیم دغا رحمتو نئی خپل امتی پکی بیا داخل کا. نبی علیہ السلام دا سے پخپل امت مشفق پیغمبر دے چے پا عرش مولا کے نبی علیہ السلام ما اتا نیو ہیر کری، ما اتا دا پیغمبر سنت پا وعد کے ہیرو، ما اتا دا پیغمبر سنت پا مڑی کے ہیرو، ما اتا دا پیغمبر سنت دا بچی پا سنت اولو کے ہیرو. مسلمان پا ژوند او پا مرگ پا خوشحالی او پا خفگان باندے ما اتا دا پیغمبر سنت ہیر کا، ما اتا دا شیطان طریقے اخپلے کرے. لیکن نبی علیہ السلام التم ما اتا نیو ہیر کری پا زنکدن پا ٹھیم کے وکل زنکدن دے دا نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما خپل غوږ مبارک ور تیر کا چې نبی علیہ السلام څه فرمائی وی د خولې مبارک نه آواز راوباسي امتی امتی. اے مسلمان ما وتا هغه پیغمبر پریښی دی. څومره د افسوس خبره ده چې نن زما خوشحالي د سنتو خلاف ده. نبی علیہ السلام قسم پا اللہ اللہ دی ہر چاہتا نصیب کی، قسم پا اللہ کله چې مدینه مبارکه تلار شي مسجد نبوي باندې داخل شي تا چې په پاکستان کې څومره احادیث د علماو نه اورېدلي دا یو به تاله مخې مخې ته کېږي او تا ته زباني یاد وي. قسم په الله چې ته به جاړې داسې مشفق پیغمبر. لیکن مسلمانا ما و تا نن د نبی علیہ السلام په سنتو باندې خندا کو که مسلمان زمارور پینسے دا گٹ کن اوچت ساتی ما و تاور پور خندا کو چے پخٹو کے روان دے. مسلمانا که کافر و شیطان خوشالے پینسے خط ساتی آگی تا چامو نویل چلک پینسی دی اوچت کا باران دی خٹو کی بس خرچ. دا ما و تا دا پیغمبر سنت دمر دا زان نعوذ باللہ من ذالک لری کری دی. نو نبی علیہ السلام التم زما استا اغا ہیرا ندا کرے التیم موت آیت کری. اللہ پاک دی مونگ پا عباد الصالحین کی داخل کی. بیا نبی علیہ السلام عرض کی یا اللہ ابراہیم علیہ السلام دے اتخذت ابراہیم خلیلا، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام دے پا دوستی نیولے ہو. یا اللہ زو اللہ پاک و تفرمائی اتخذتکا خلیلا و حبیبا، اے زما پیغمبرہ تمی پا دوستی مونی ولے اور تمی پا حبیب والی باندیم اونی ولے. گیلہ مکوا ولی زکا
چې هغه خوږ پیغمبر چې اخیری پیغمبر دی نبی علیه الصلاة والسلام د الله سره دیدار دی او څوک چې د چا در ته لاړ شي نو هغه خفه کوي نه هغه په ښایسته الفاظو رخصتوي یو اپریدی تللی و زه خپله اپریدی یم کعبې مبارکې ته چې کله ور مخامخ شي وی یا الله په ډېرو دعاګانو نه پوهېږم خو زمونږ د علاقې دا قانون دی چې زمونږ یو مړی څوک وکړي یو زوی راته څوک مړ کړي یو ځمکه رانه څوک په دوکه قبضه کړي او زما کور ته راشي او زمونږ نه معافي وغواړي یا الله مونږ یې معاف کوو نو یا الله زه ستا در ته راغلی یم په ډېرو دعاګانو په ډېرو سوالو نه پوهېږم یا الله تا له راغلی یم یا الله همدغسې مې معاف که څنګه چې مونږ خلق معاف کوو او د کعبې مبارکې نه واپس راووت مسلمانه دا هغه د عشق او د محبت خبرې وې ګورئ دا دغه سړي د عشق او د محبت خبرې کړي دي دا یې د الله سره هغه ربط ساتلی دی نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته دغسې عرض کوي بیا ورته عرض کوي یا الله موسی علیه الصلاة والسلام دی کلمت الله جوړ کړی و په کوی تور کې دې ورسره خبرې کړې وې یا الله مال دې سره کړه الله ورته فرمایي د خبرو کولو دپاره مې موسی علیه السلام کوی تور ته مصر کې کوی تور ته راغوښتی و ای زما حبیبه ستا سره مې د خبرو کولو دپاره عرش ته راوبللې عرش ته مې وغوښتې بیا ورته بله سوال کوي یا رب کریمه سلیمان علیه الصلاة والسلام ته دې په ټوله دنیا بادشاهي ورکړې وه په جناتو او په پیریانو یا الله مال دې سره کړي دي الله پاک ورته فرمایي ای زما حبیبه د ځمکې نه مې ستا ذکر اوچت کا په عرش مولا باندې مې ولګو تا ته مې په ټولو اسمانونو په ځمکو بادشاهي درکړه بیا ورته عرض کوي یا رب کریمه داود علیه الصلاة والسلام ته دی ولقد آتینا داود یا الله داود علیه الصلاة والسلام ته دی اوسپنه نرمه کړې وه د هغې نه به یې په ګوتو کزغرې جوړولې یا الله ماله دې څه کړي دي الله پاک ورته فرمایي ای زما حبیبه تا ته مې د خلقو زړونه نرم کړي دي د مکې مکرمې نه خپل کورونه ستا په وینا پرېښوده مدینې مبارکې ته هجرت وکړه داسې زړونه مې تا دپاره د خلقو نرم کړه هغه ته مې اوسپنه نرمه کړې وه اوسپنې نه سخت شی څه شی دی زړه دی زړه چې کله وټکېږي دا دوباره ځای ته نه راځي اوسپنه که ډېره وټکېږي او په اور او په بټۍ کې دې کېښوده واپس بیا نرمیږي خو زړه بیا نه نرمیږي دا په اور کې څه کې چې د ډز په ګولۍ نه نرمیږي نو بیا ورته سوال کوي چې یا الله عیسی علیه الصلاة والسلام ته دی والابرص د برګي مرض هغه معجزه ورکړې وه چې چا باندې به لاس راخ کو تو جک جوړ به شه پړوند باندې به لاس راخ کو تو جک جوړ به شه یا الله مال دې څه تحفه راکړې ده الله ورته فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین تعالی مې دغه معجزه هم درکړې ده چې د ټولې دنیا دپاره مې رحمة للعالمین وګرځولې څومره انعامات په پیغمبرانو باندې الله کړي هغه ټول زمونږ او ستاسو په پیغمبر کې جمع کړي دي حالانکې په دې کې دا نه دی چې د بل پیغمبر سپکوالی د هغې خپل شان دی خو نبي علیه السلام هغه مشفق پیغمبر په ما وتا لیکن نن موږ د هغه سنتو ته تیار نه یو دا واده د هغه د سنتو خلاف دی مسلمانه په کومه خلا ما ورته لاړ شو او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې سلام کو زه د ګناهونو ډک زه د هغه غلیظترین ګناهونو ډک چې زه نبی علیه الصلاة والسلام ته ځم او زه سلام چومه مسلمانه د سلام نه مخکې
توبه او استغفار ووایا چې د دې خولې نه د خوشبودارۍ سلام لاړ شي. لیکن نن زموږ ټول زړونه ګنده دي. نبی علیه الصلاة والسلام الله رب العزت اوسې چې رخصتۍ نو نبی علیه السلام فرمای وی ما یو آواز واورېدو په عرش کې چې یو ګرزا غوندې د آواز وختله. مې ما عرض وکړو چې یا الله دا څه شی؟ وی ما ته حکم وکړه چې ستا په امت باندې مې 50 منځونه فرض کړه. اوس چې راځي نو چې څوک چاله لاړ شي تحفه وړي چې واپس راځي هغه له ښایسته تحفه ورکوي. اوس زما او ستا خوږ پیغمبر ته تحفه میلاویږي او دنیا د ځمکې ته یې راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو. په شپږم آسمان کې موسی علیه الصلاة والسلام ورته فرمی ای د الله حبیبه څو منځونه یې درکړه؟ ورته نبی علیه السلام فرمی 50. وی زما امت باندې 50 فرض شوي وو او ما ته خپله تجربه ده چې دا به ستا امت ونه کړی شي. نو الله تعالی سوال وکړه چې یا الله ما ته دا لږ کم کا. علما فرمایي و ابراهیم علیه السلام په اوم آسمان کې دی هغه څه ونه ویلو. موسی علیه السلام په شپږم آسمان کې دی. وجه نقطه څه ده؟ وی ابراهیم علیه السلام سوال نه وکړی چې الله ما ته ځان وښایه او موسی علیه السلام سوال کړی و. ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک. یا الله ما ته ځان وښایه خبرې دې را سره وکړې یا الله چې دې ووینم. الله ورته فرمایي ته زما طاقت نشې لرې. که چېرې ته زما طاقت لرې شي دې غره ته وګوره. جعله دکا وخر موسی صاعقا. غر وسوځېده موسی علیه السلام بېهوشه را پرېوت. نو الله رب العزت دلته موسی علیه السلام ته چې خپل دیدار خو ونه شو په دنیا کې نه په اسمانونو کې خو چې د نبي علیه السلام کومه تجلي د الله رب العزت نه راغلې وه او د نبی علیه السلام په چهره مبارکه کې وه هغه الله رب العزت موسی علیه السلام ته وښوده چې د عطرو والا سره کښېنې عطر بوی به د نه ځي. نو هلته خو رڼا وکنه د پیغمبر علیه السلام په مخ مبارک. نو نبی علیه السلام 9 کرتې لاړو او 5 منځونه کمیږي. دا 9 کرتې نبی علیه السلام چې بره ختلی مسلمانه دا زما او ستا دپاره ختلی و. نبی علیه السلام ته دا منځونه اسانو دا 50 واړه لیکن مسلمانه زما او ستا غم یې په شپږم اسمان کې هم کړی او 9 کرتې بیا هم بره ختلی دی. مسلمانه ما او تا یو بشتره د ځان نه د سحر مونځ دپاره نشو لرې کولی او پیغمبر علیه السلام د شپږم آسمان نه عرش مولا ته 9 کرتې زما او ستا دپاره ختلی دی. څومره د افسوس خبره ده. ما او تا یو بشتره د پیغمبر علیه السلام دپاره قربان نه کړه. ما او تا یو ګیره د پیغمبر علیه السلام دپاره پرې نه ښوده. ما او تا خپلې پنسې د ګیټ کونه اوچتې نه کړې. مسلمانه چې دا راتاو کې نو یو سیکنډ پې نه لګي او پیغمبر علیه السلام 9 کرتې ختلی دی. په هر کرتې بعضې علما 15 یادي او بعضې 9 خو چې حساب د 9 وکړې 9 5 45 15 منځونه په یو ځل ښه نو 15 کرتې ختلی وې 10 بالفرض کې دواړه شته. یو کتاب دغه لیکلي بل علما دغه فرمایي 15 او بعضو کې 9. ما چې نن کوم کتاب کتو 9 کرتې بالفرض کې اختلافي مسله د علماو د په دې کې خبرې نه کوو. نو نبی علیه السلام چې بیا راکوش نبی علیه السلام چې راغی
بیا ورته موسی علیه السلام فرمایي دا پنځم زیات دي. نبی علیه السلام ورته څه فرمایي؟ وی دوباره نه خیږم، ما ته شرم راځي، ما له حیا راځي چې زه بیا الله ته سوال وکړم چې را دې کې مراته کم کا. بس چې زما امتي دا 5 وخته مونځ به کوي. پیمان وایو مونږ څو وخته چیس کو، دا بعضې خلک د ورځې او څو وخته روټۍ خوري. د 5 کرتو نه زیاتې چای او روټۍ نه خوري. 3 کرتې خو ته د ورځې چیس کې او 3 کرتې روټۍ خوري. پیمان یو څو کرتې شو؟ 6 او مونږ څو کرتې دی؟ 5. اوس سوچ وکړه. ما ورته دومره پرېوت چې د خوراک نه مونځ 1 کرتې بیا هم کم دی، خو ما ورته خپل نه. او د نبي علیه الصلاة والسلام بیا چې کله راغی نو جنت او جهنم سیل پې کوي. نو اول جهنم طرف ته جبرائیل علیه السلام بوت. نو چې اوی کته څه خلک الټه پراته او په سر باندې ورته غټ کاڼی پروت دی وزني. نبی علیه السلام فرمایي غټ کاڼی او د هغه کاڼي د وجې نه د سر وچخړېږي، بلکل اوار شي او بیا جوړ شي او بیا پیدا کاڼی کېږي. دغه عذاب دله جاري دی. وی ما جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل من هذا، دا څوک دی؟ دا څه عمل یې کو په دنیا کې؟ وی ما ته عرض وکړو چې د الله پیغمبره دا بېلمازه سړی دی، د به مونځ نه کوي. سوچ وسو ځوانه ته خو د شپې تر 1 پورې پبجي گیم کې اوله او خطا شو کنزلیم پکې یو بل ته وکړي او مسلمانه پیمان یوه سار مونځ ما وتا کوو. څومره د افسوس خبره ده. تورسرو زنانو ته ویم د هغې ته ویم چې ته پیمان ووایه ته شپې 1 او 2 پورې چې ته کیبل ټي وي ته ناسته یې، ته سحر مونځ کې. امیر صاحب، حاجي صاحب، مولوي صاحب او اسلام نبی صاحب ته پیمان یوه ته سحر مونځ کې او چې راپام سي نو نه په ځان پوهېږي، نه په مونځ پوهېږي، نه په اودس پوهېږي او د کټ مخې ته د جنماز ښودې وي او نه په خپل ځان پوهېږي. بغیر د ضرورته دی صرف پرتوګ اچولی دی او هغه نیمچی بنین دی اچولی، کمیس هم نه اچی او د کټ سر ته ودرېږي او مونځ وکړي او دومره بندوبست کې چې کله واده دپاره کمره جوړی نوجوانه بجلو والا ته څه ووې؟ وی هلکه د بجلۍ بورډ راته دلته ولګوه چې بیا پکې سوچ ورکوم چې موبایل مې اینی ټایم چارجي، چې وده کېږم هم چې موبایل ګورم. هلته بورډ ته پاسېدل دله تکلیف ښکاري، سر ته دې بورډ لګولی. او موږ دعوه د څه کوو؟ د مکمل اسلام نه. مسلمانه الله پاک دې موږ په حقیقت کې مؤمنان جوړ کړي. او بیا فرمایي نبی علیه السلام فرمایي وی لور څه خلک مې ولیده، لور څه خلک مې ولیده چې د ځنګل ګیای خوړه او دې سره یې زغي خوړه او د دې سره یې کاڼي خوړه، خو لیکن د هغې خېټې نه مړې دی، بیا هم لګیا و او دا خوراک یې کو. وی ما جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل دا څوک دي؟ وی ما ته وفرمایل دا هغه خلک دي چې دوی په دنیا کې زکات نه ورکوي. اوس زکات ته سوچ وکړو، موږ زکات څومره ورکوو او څومره نه ورکوو. او بیا فرمایي وی لور څه خلک مې ولید، لور څه خلک مې ولید. نبی علیه السلام فرمایي چې خېټې دومره غټ، یعنی نبی علیه السلام فرمایي لور څه خلک مې ولید چې خېټې دومره غټې وي لکه د کورونو په شانتې او په هغې کې دننه مارانو او دا خېټې د بهر نه ښکارېدې چې دننه پکې ماران لګیا وو. وی ما جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې دا کم خلک دي؟ وی ما ته عرض وکړو چې د الله پیغمبره دا هغه خلک دي چې دوی په دنیا کې سودخوري کوله، دا سودخور خلک دي.
نن دې سود ته څومره بانې جوړې کړې مسلمانه والله څه فرمایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله فرمایي چې کم که سود کوي ماته الله فرمایي ماته او زما پیغمبر ته د میدان جنگ ته راوځي مسلمانه زه به ماته یو سړی معلوم وي چې دا سودخور دی زه به هم بیا هم دغه د کور روټۍ خورم زه به بیا هم هغه ته په خپل کور کې خیرات کوم چې غریب به د ویڼۍ په سر کینوم او دغه سودخور دا به زه راغواړم او په کیمرک کې دننه او ایټر به وله لګوم او ځان ته به یې کینوم په یو ځای به ورسره روټۍ خورم الله وله د جنګ اعلان ورکوي او ته وله عزت ورکوې سودخور مو اوس وپېژن سودخور دومره الله رب العزت زناکار ته د جنگ اعلان نه دی کړی اوچت کې قرآن زنا خپله ګناه ده الله رب العزت بالمازه ته د جنگ اعلان نه دی کړی الله رب العزت د کعبې د شهید کولو چې کم کافر به راځي نبي علیه السلام ښودلی تور خبشي به وي هغه له د جنگ اعلان نه دی کړی چې د الله کور ورانوي لیکن جنگ اعلان یې چا ته کړی سودخور ته دومره بدترینه ګناه ده په مخ د ځمکه او څه فرمایي وایي وړه ګناه یې دا ده یعنی 36 داغه وړه ګناه ده چې دا اوله به څومره غټوي دا دویمه به څومره غټوي دا درېیمه 36 ګناه یې دا ده دا پکې هغه وړه ده چې لکه دومره ګناه ده د سودخور لکه د خپلې مور سره په کعبه مبارکه کې دننه ګناه کوي او ته سودخور ته څومره عزت ورکې اوس به بیا راشي دا د سپو په شکل کې چې راځي په کوڅو کې ګرځي سودخور به هم تاله راځي ته به موله په کوڅه کې سینه به وله وټکې او جي بس تا باندې بس ټایم پام بل دله راشي نو ته ولې دروغ وایې ستا خو یو وړی دا ټولو ته به یې وې څومره د افسوس خبره ده او 15 کاله کې که تا دا بیا دا تاسو ونه پېژانده مړه تاسو خو زما خو 36 سال عمر دی او ما په دې 36 سال کې 15 سال د ماشومتوب دي او 25 سال به مې مدرسو کې تیر کړو او 7 کاله مې کېږي چې زما فراغت شوی په سن 2013 کې تقریبا 9 کاله کېږي ما په دې کې وپېژانده دا یو مې وپېژاند او تاسو په 80 کالو کې دا ونه پېژانده دا خلک تاسو ونه پېژانده کني چې ما په 9 کالو کې وپېژاند تاسو په 1 کالو کې ونه پېژاند مونږ پې دوکه کېږو په دې کې رشوت خور شته په دې کې سودخور شته په دې کې زما او ستا د وینې خوړلو واله شته پیمانې وایه او بله ورځ یو کس راته ویل پرون بچی حفظ کړی دی نو څه کاله وي دستربندي نو هغه ما ته ویل چې استاد یو کس مې وکاته چې ما ورته چې د پلانکۍ پارټۍ نه ولې واوړېدې چې راته ویل چې 10 کروړه روپۍ راغلي وي 3 کروړه جیب ته واچولې 9 کروړه یې په دې خلکو تقسیم کړی دا کوم چې مشران وي وی په هغې تقسیم کړي وي ما له ایران نه کړي ما پارټي پرېښوده های افسوس مسلمانه په خپل حق پورې تا ځوروئ کوڅه به تا له جوړی را به شي نه ته ته جوړم کښېنه خنزیره ولې به نه جوړی زما پیسې دي زما حق دی ما ته خپل حق ولې نه راکې او خپلې کوڅه به جوړی او دې ته به ورځې او دفتر ته به ورته په لمر کې او په ګرمۍ کې په ګرمۍ کې او په یخنۍ کې په یخنۍ کې به وله بار ولاړ وي صاحب په میټنګ کې دی او صاحب چې کله د وټونو ورځې شي بیا میټنګ نه صاحب اسلام آباد ته تللی چې د وټونو ورځې شي په کوڅو کې به ګرځي بیا اسلام آباد ته نه ځي خپل حق پسې به تا ځوروئ او دې خلکو ته ته منډې وې دې خلکو ته ته ټوپونه وې دې خلکو ته ته جګړې کې او بل ورځې په بیرسکو کې کسان ونه لګېده خدای راسي که ستا تپوس هم وکړي ونه تا پېژني چې ته یې اوس وکړه او د کوم ځای نه راغلی خدای ته وګورئ 8 فروری باندې وټونه دي دا درته سوال کوم د خپل چا څه چې د زړه کې مینه ده بس وټ وله ورکه ښه سړي ته ورکه مه خو چې هر څوک پارټۍ ولي الله دې راولي چې د پاکستان د اسلام او زمونږ ستاسو خیرخواهي چې د هرې پارټۍ وي زه خو یوې پارټۍ سم نیم تاسو ته مې بار ویلي خو زړه مې درد وکړي قسم په الله بل ورچا په ډبېره کې کس ویشتې خپل پلار را پاسېدلو او زوی ویشتې ته پیمانې ووه دا د چا د وجې نه نو دومره مسلمان بې غوره شو چې په خپلو کوس یو بل ولې
د اسلام او د دین او د قرآن او د حدیث د نفاذ دپاره جنګېدل پکار دي. که په دې مړم شو شهید یې او که نه د جنډې دپاره مړ شو نو ګورې شهادت ته معنا ونه کړې. اثر تا ته به اثر پلانکی شهید شو. دا شهادت داسې اسان کار دی.